والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية. د امام بخاری رحمه الله تراجم ګران دي. کتاب الایمان کې سلور 15 ترجمه ډېرې ګرانې دي. اول ګرانه ترجمه باب بني الاسلام على 5. دویم ګرانه ترجمه باب قول النبي صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله. او دریم ګرانه ترجمه دا د ګورې باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه. او سلورم ګرانه ترجمه باب خوف المؤمن ان يحبط عمله رستبراش. دا تراجم ډېر ګران. دې ترجمه الباب کې یو درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث د امام بخاری دعوه صدا او غرض دې دعوه کې صدا، نو بیا به عبارت حل شي. دویم بحث شرح د باب او تطبیق د دلیل د دعوی سره. او دریم بحث مناسبت د باب سابق سره او د کتاب الایمان سره. د دې باب مناسبت مخ کې باب سره. باب من قال ان الايمان هو العمل سره سره مناسبت ده، او کتاب الایمان سره سره مناسبت. اول بحث دعوه د باب سره او غرض د امام بخاری رحمه الله د دعوه کې سره. دعوه د باب کې د علماء کرامو سلور توجیهات غني خبره عالمانو کړی دي، خدا سلور توجیهات پکې مشهور دي چې دعوه د باب صدا. اوله توجیه د حافظ بدر الدین عینی دا رحمه الله عمدۃ القاری کی. هغه وای غرض د باب دفع د یو دخل مقدره ده، یو اعتراض د فقهی او دا غي جواب کوي. د سوال اجمال او خلاصه ده په امام بخاری اعتراض واردېږي چې ستا مسلک خدا د ایمان او اسلام متحد دي مفهوما هم او مصداقا هم، او د متکلمینو مسلک دا ده چې ایمان او اسلام متحد دي مصداقا نه مفهوما، متغایر دي مفهوما. او دی آیت کریمه کی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. نو سوال دار چې ستا مسلک خدا د ایمان او اسلام متحد دي مفهوما او مصداقا. دی آیت کې د یو اثبات کیږي او د بل نفي کیږي. که متحد وي د یو د اثبات سره به د بل اثبات هم کیږي، د بل نفي ولې کوي؟ چې د یو اثبات کوي او د بل نفي کوي، معلومه شوه چې متغایر دي، لکه دا چې د متکلمینو مسلک دی. تاسو په سوال پوه شئ. قالت الاعراب آمنا، دا د بنو اسد قبیله باندچانو بانډه کې اوسېده. په خپل وطن کې قحط راغی، مدینه منورې ته راغلل او د ایمان اظهار وکړ چې موږ مؤمنان. په زړه کې مؤمنان نه وو، د منفعت د دنیا د پاره د ایمان اظهار. الله وی قالت الاعراب، دا باندچان وی آمنا مونږ ایمان راوړی، یعنی زړه نه منقاد یو.
قل ورته وای لم تؤمنو تاسو مؤمنان نه یې د زړه نه ولکن قولو لیکن داسې وایي چې اسلمنا مونږ ظاهري غاړه ایښې ده ظاهري تابعدار یو باطني تابعدار نه یې تاسو په پوه شئ نو آیت کریمه کې د یو نه منع وشوه چې قل لم تؤمنو او د بل اجازت وشو چې قولو اسلمنا نو معلومه شو چې ایمان او اسلام متغایر دي او همدا مسلک د متکلمینو د اسلام مسلک نه دی ستا مسلک امام بخاری د دې آیت خلاف دی نو امام بخاری رحمه الله جواب کوي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه خلاصه د جواب د امام بخاری دا ده چې د اسلام دو معناګانې دي یوه معنا شرعي ده انقیاد ظاهرا او باطنا او یوه معنا لغوي ده انقیاد ظاهرا صرف ظاهره کې غاړه خودل نو که د ایمان د اسلام نه مراد معنا حقیقی او شرعی شي چې انقیاد ظاهرا او باطنا نو دا بیا متحد دی د ایمان سره او که د ایمان نه مراد معنا لغوي واخیستلی شي چې صرف استسلام دی ظاهری انقیاد دا بیا متحد نه دی د ایمان سره متغایر دی د ایمان لکه په پوښتنه کم ځای کې چې د ایمان او د اسلام اتحاد راغلی دی التبه د اسلام نه معنا حقیقی او شرعي مرادي چې انقیاد ظاهرا او باطنا دی او کم ځای کې چې د ایمان او د اسلام تغایر راغلی نو التبه د اسلام نه مراد معنا لغوي چې انقیاد ظاهرا لا باطنا نو بیا عبارت تقدیر باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه اذا لم يكن الاسلام دا خو شرط د جزاء غواړي نو بیا به ورته جزاء او باسي او فاذا كان على الحقيقه دا بل شرط د دې پر بل جزاء او باسي بیا به د عبارت مطلب دا شي چې د عبارت مطلب ته متوجي شي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه الشرعيه حقیقتنا بحقیقت الشرعيه مراد بل كان على الاستسلام او الخوف من القتل وهو غير متحد بالايمان جزاء بدار او باسي فهو چې اسلام په حقیقت شرعي حمل نشي معنا لغوي مراد چې استسلام تشغاړی خودل یا خوف من القتل مراد شي فهو غیر متحد بالایمان دا د ایمان سره متحد نه دی ولا يعتد به په دې اسلام اعتمادم نه کیږي ولا ينفعه دې مسلمان ته د اسلام آخرت کې فائدم نه کوي دنیا کې به ورته فائدہ وکړي او فلا بحث لنا پی زمنګ پکې څه بحث هم نشته دی ولا نزاع پی او جګړم پکې زمنګ د متکلمینو سره نشته وهو المراد بقوله تعالی قالت الاعراب آمنا او دا مراد د دې قول د خدای نه دی چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اسلمنا نه استسلام ظاهرا مراد دی د سوای چې مونږ اسلمنا مونږ غاړه خېدا ظاهرا آمنا موای کدا اسلمنا معنا انقیاد ظاهری او باطنی او معنا حقیقی شرعی وي نبي ابد ایمان سره مرادف وکړه بیا بلم تؤمنو نه پکې دي الک استاسو سره خلاص او دا بل شرط وګورئ فاذا كان على الحقيقه او چکلا
اسلام په معنا د حقیقت شرعي شي چې هغه انقیاد د ظاهرا او باطنا وهو متحد بالایمان دا د ایمان سره متحد دی وهو المراد بقوله تعالی دا مراد ده په دې قول د خدای چې ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین د الله دوران دی دین مرضی د خدای دوران دی هغه اسلام دی نو مراد به د اسلام نه د حقیقت شرعي شي نو ان الدین عند الله دین مرضی مقبول عند الله غ اسلام دی نو تاسو په پوه شئ د متکلمینو نه امام بخاری تپوس کوي چې ایمان مغایر غنای د اسلام سره او که متحد غنای که مغایر غنای نو دا قبول نه دی ځکه خدای رسته ورپسې وایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه د اسلام نه بغیر چې بل سړی بل سمنی بل دین منی نو هغه نه قبلی نو ایمان به متحد ایمان به دین غنی خو متحد د اسلام سره که د اسلام نه مغایر او غنی نو فلن يقبل منه ځکه اسلام مقبول دی او که متحد غنی نو امام بخاری وایي دا زمونږ دعوه ده خو متحد به الا غنی چې په حقیقت شرعي باندې حمل شي انقیاد ظاهرا او باطنا لکه تاسو په پوښي ګورئ فاذا كان على الحقيقه چې کله اسلام په حقیقت شرعي حمل شي چې انقیاد ظاهري او باطنی دی نو جزاء به ور سره د سره راو باسي وهو متحد بالایمان او وهو المراد على قوله جل ذکره دا د خدای د دې قول نه مراد دی چې ان الدین عند الله الاسلام دین مرضی د الله په نزد اسلام هم دی او ایمان هم دی اسلام او ایمان یو شو الکه تاسو په پوښي کې په پوښ نشي دا توجیه د حافظ بدرالدین عینی وا که تاسو په پوښي وی خدای راخره تاسو یقینو کوي زه تاسو ته خبر او کم دا ولي کوي دا به بیا پکار شي زمونږ دا تصور نو چې مونږ بداسي بخاری شریف پڑھاو بلا شرح دی ما سره تاسو یقینو کوي عربي شرح اردو شرح او بلا شرح دی زه دا ټول ګورم نظر په اچوم خو تاسو په خدای یقینو کوي ما سره د استاد صاحب خپل لیکل دی ما لیکل کړي دی هغه وخت وړي وړي کاپیانی دي را سره درس دوران کې ملي کلی دي یو کې مې بیا صفائی کړي دا غل لگا دا او چې لیکلي مې د درس دوران کې هغه ډیر دي چاټول شرح وګورم تشبیه خلاصه دا غونډو منو بلا وخت به لګي او جاغه وګورم نو سر مې په خلاص یا د درس منظر هر سره تر آیات تاسو په پوښي دا ولي کوي دا بم په پکارس دویمه توجیه شان ورشا کشمیری رحمه الله د فیض البارک هغه وای غرض د امام بخاری رحمه الله بیان د اسلام مقبول او بیان د اسلام غیر مقبول کوي کم اسلام مقبول عند الله ده او کم اسلام غیر مقبول عند الله ده او غرض دفع د سوال نه ده لکه بدرالدین عینی چې وای غرض رد په کرامیه ایمان عبارت صرف د اقرار نه غني امام بخاری په رد کوي چې ایمان عبارت صرف د اقرار نه ده نو مطلب بداسي شي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه د حقیقت معنا به بیا معنا شرعي نشي یا به د حقیقت معنا نفس الامر شي نو معنا بداسي شي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه اي على ما في نفس الامر کدا اسلام نه مراد معنا حقيقي نشي على ما في نفس الامر چې اسلام په نفس الامر کې په کومه معنا ده وكان على الانقياد الظاهري او على المصلحه الدنيوي بناشي بچا په انقياد ظاهري باندې یا په مصلحت دنیوي باندې په هو غیر مقبول عند الله دا اسلام خدای ته نه دی قبول چې په انقياد ظاهري په بنیاد
او یا په مصلحت دنیوي په بنیاد څوک ایمان راوړي دا نه دی مقبول. وهو المراد في قوله تعالی دا مقصد دی په دې قول د الله تعالی کې چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ایمان هم نه دی راوړی چې کوم مقبول دی ولکن قولوا اسلمنا دنیا کې به بچي خو دغه اسلام قبول نه دی. نو دوه قسمه اسلام شو یو قبول او یو غیر قبول. دا پکې بن کې دا کار خراب پدې تاسو په پیسې کې په پای نه شي. وَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ اچکل اسلام په حقیقت بنا شي ای علامه فی نفس الامر فهو مقبول عند الله دا اسلام خدای ته مقبول دی. وهو المراد بقوله تعالی او دا مراد ده په دې قول د خدای چې ان الدین عند الله الاسلام دین مرضی د الله په نسبت اسلام ده. کم اسلام ده چې کم مرادف ده د ایمان سره او نفس الامر کې کم واقع ده خدای ته مقبول ده چې هغه انقیاد ظاهرا او باطنا. نو غرض د امام بخاری تقسیم د اسلام کوي چاته مقبول عند الله او غیر مقبول عند الله. الکه تاسو په پوښي دا شان ورشا کشمیری رحمه الله توجیه ده. نورت په کرامیه راغه چې اے کرامیه تاسو خو اسلام او ایمان عبارت صرف د اقرار نه غنئ. د اقرار سره خو زیات نه زیات انقیاد ظاهری راځي او صرف انقیاد ظاهری بغیر د انقیاد باطنی نه دا مقبول عند الله نه ده. تاسو خبره پوښتنه دا دیمه توجیه. دریمه توجیه د عام شارحینو ده. هغه وی غرض د امام بخاری بیان د دو اقسامو د ایمان او د اسلام کوي. ایمان هم دو قسمه ده او اسلام هم دو قسمه ده. دا پکې بند او مقصد رد په کرامیه و ده. ایمان او اسلام په دوه قسمه ده. یو هغه اسلام چې ناپی په دنیا ده دون الاخره بل هغه اسلام ده چې ناپی په دنیا او الاخره ده. دنیا کې فائدہ کوي او آخرت کې فائدہ کوي. صحیح شو. او مقصد رد په کرامیه او ده چې هغه و ایمان عبارت صرف د اقرار نه ده. نو حل د ترجمه به بیا داسې شي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه الموافقه مع الشرع. حقیقت معنی به بیا موافقت مع الشرع شي چې کله اسلام په حقیقت نشي یعنی موافقت د شرع په کرا نشي. وکان علی الاسلام استسلام او اسلام بنا شي په استسلام صرف ظاهری گردن نهادن ای الانقیاد ظاهرا فهو نافع فی الدنیا دا جزا به ورته راوباسي. دغه اسلام دنیا کې فائدہ کوي دون الاخره آخرت کې فائدہ نه کوي. وهو المراد فی قوله تعالی دا مراد ده په دې قول د خدای چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. الکه دا ناپی نه ده ځکه چې بنو اسد قبیله ته منع شوې ده. واذا كان على الحقيقه اي الموافقه مع الشرع او چې کله اسلام په حقیقت حمل شي یعنی موافق د شرع سره شي چې انقیاد ظاهرا او باطنا ده فهو نافع فی الدنیا والآخرة دا به ورته راوباسي. د دیم شرط به دا جزا راوباسي. دا دنیا کې هم فایده کوي او آخرت کې هم فایده کوي. وهو المراد بقوله تعالی دا مراد ده په دې قول د الله تعالی چې ان الدین عند الله الاسلام دین مرضی د الله په نسبت باندې کوم دین د اسلام. ځکه چې اسلام خدای ته خوښ دی نو دنیا کې هم درته پیدا کوي او آخرت کې هم درته کوي او دا مرادف دی د ایمان سره. هلکه تاسو سر خلاص شه. نو صرف اقرار پیدا کوي خو دنیا کې نه په آخرت کې. دنیا او آخرت کې چې کوم اسلام ناپی دی هغه دی چاہے کہ انقیاد ظاهرا هم یا انقیاد باطنا هم. نورت په کرامیه او راغی چې تاسو خو ایمان صرف د اقرار نه کړئ چې یو سړی اقرار وکړي نو څه چلو شو د دنیا کې چې کوم دی بچ شن د ایمان ورته فایده وکړه په دنیا کې قتل نه بچ شو خو آخرت کې دا ایمان دله پیدا کوي. لکه حدیث د اسامه ابن زید دی
چې د په جنگ کې کافر واچ او کافر ورته لا اله الا الله ویلی او قسم اورېدلې ده چا د ونې شاته پټ شو ورته لا اله الا الله تورې وغورځول او بده ویلې بوی واچه نبی علیہ السلام ته راغی چې داسې کار مې وکړ نبی علیہ السلام دا خو ډېر غلط کار کړی وایي قربان دا کلمه خو یې د ویرې نه ویلې ما واجه د دغه نه نبی علیہ السلام حلا شققت قلبه تا یې زړه سیرلی اوس هلکه دغه ایمان چې دی جنگ په وخت کې په دې مرګ په وخت کې دی ایمان کلمه ووایي نو دا کلمه خو مقبوله نه ده عند الله نه ده مقبوله په آخرت کې خو دنیا کې خو مقبوله ده ناپې خو ده په دنیا کې که نه سړی پې د قتل نه خو بچ کېږي که نه هلکه پې پوه شي د قتل نه پې بچ کېږي که نه هلکه تاسو په خبره پوه شئ څلورمه توجیه د شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله ده هغه دا توجیه کړې د فضل الباری شرح د بخاری کې هغه وایي غرض د امام بخاری بیان د مراتبو د ایمان کوي چې ایمان دو مرتبې دي یوه اعلی مرتبه ده او یوه ادنا مرتبه ده نو بیا به ترجمه حل د ترجمه به داسې شي باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه على وجه الكمال المطلوب عند الله نو د حقیقت نه به مراد على وجه الكمال شي چې کله اسلام حقیقت حمل نشي یعنی اسلام نه اسلام کامل مراد نشي غټه درجه مراد نشي چې کامله درجه ده اعلی درجه مراد نشي بل کان علی الاستسلام بلکې په استسلام باندې حمل شي چې دا ادنا درجه ده او الخوف من القتل یا په خوف من القتل باندې حمل شي تاسې پې پوه شئ په هو مصداق قوله تعالی دا د خدای د دې قول مصداق ده چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نو دی بنو اسد قبیلې ته خو اسلام حاصل و خو ادنا درجه اعلی درجه نه پوه شئ واذا كان على الحقيقه او چې کله اسلام حمل شي په حقیقت باندې ای علی وجه الکمال اسلام نه کامل اسلام مراد شي غټه درجه اعلی درجه مراد شي فهو مصداق قولی تعالی د دې قول د خدای مصداق دی چې ان الدین عند الله الاسلام خدای ته مرضی او مطلوب او خوښ کم دین دی چې کامله مرتبه چا کی چې انقیاد ظاهرا او باطنا دی نو غرض به رد په مرجع او متکلمین راشي ګورئ په ایمان کې د درجه راغلی ادنا او اعلی او کم شی چې منقسم شي اعلی او ادنا ته هغه مرکبي او هر مرکب یزید و ینقص نو پل ایمان یزید و ینقص نو رد په مرجع او متکلمین راشي چې ایمان ته بسیط وای مرکب نه غني او قابل د زیادت او د نقصان نه غني الکه تاسو په پوي شي کې په پوي نشي دا به په دې دوړو ډلو باندې رد راشي الکه تاسو په دې دلیلونو پوښی چې د دعوی سره مطابق شوه آیاتونه د خدای دویم بحث هم شو دریم بحث مناسبت د دې باب د مخ کې باب سره او د کتاب الایمان سره مخ کې باب سره مناسبت دا ده چې مخ کې باب کې مرتبه د ایمان ذکر کې دي باب من قال ان الايمان هو العمل باب د بیان د دې قول د دې کې چې یقینا ایمان قول دی ایمان عبارت د چا نه دی عمل نه دی ایمان عبارت د څه نه دی عمل نه دی تاسې په پوه شئ نو کمال په کله دی چې عمل پکې راشي او دلته بیان د مراتبو د ایمان دی او د مراتبو د اسلام دی نو د مخکې سره مناسبت پدې دی او د کتاب الایمان سره مناسبت پدې دی چې دعوی ټولې مشترکې دي چا اثبات د ترکیب د ایمان دی لکه اخری توجیه مطابق او بیان د اثبات د زیادت او د نقصان د ایمان دی لکه په څنګه چې په نورو ابوابو کې د کتاب الایمان کې هم دقه شي ته اشاره وه بس دی تاسې پوه شئ په خبره که پوه نه شئ دا سبا بیا یو ځل درته وایم چې پوه شئ بیا به د حدیث شریف ووایو انشاءالله